بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه بچا د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو زمونږ د سټوډیو چې کوم پروګرام دی بدی کې مونږ کوشش کوو چې د تحصیلي بریکوټ سره تعلق لرونکي هغه سیاسي او سماجی کسان د دې سره د مختلف شوبو سره تعلق لرونکي هغه کسان دلته کې راوړو په سټوډیو ته او د هغوی خیالات ستاسو سره په خپل سکرین باندې شریک کو. زمونږ په نننی پروګرام کې به زمونږ میلموي د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکي د ضلع سوات ملګری پیرامډیک صدر میان رومان علي صاحب دا هغوی سره به مونږ خپل نننی نشست کو. رومان علي صاحب په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مهرباني شاه صاحب تاسو ته رابللو. مننه جی. رومان علي صاحب دا راته وایي چې تاسو هم په تحصیلي بریکوټ کې خپل ژوند کوئ، دلته کې په مختلف کارونو کې چې کوم دی هغه په سماجی کارونو کې یا داسې تاسو ګور مونږ وینو چې تاسو اکثر داسې څه فیصله راشي یا داسې څه کار وشي په هغې کې تاسو خبرپور تنقید هم کوئ، په هر دغه کې تاسو حصه اخلئ. دا راته وایي چې کوم موجوده صورتحال چې روان دی د مهنګایۍ په باره کې یا نور چې کوم صورتحال دی اوورال سب ویل غواړي به دغه باندې دا زده چې زموږ تعلق د هیلث ډپارټمنټ سره دی او یا دلته لوکل خپل بزنس کو لیبارټری زما شامل دي سنټر جی. نو زه د پخوانی 2018 موږ دلته یو جی. هغه نه وروسته موږ دا کم مهنګایي چې شروع شوې ده نو روزانه بنیاد باندې خلک چې کوم راځي هغه میډیسن اخلي یا د لیبارټری ټیسټ کول غواړي. نو اکثر هدا سي چې یا خیر ته جوړ شي تقریبا 10% یا داسې خلک دي چې هغه پیسې په ټایم باندې ورکولی شي، نور هغه سوال کوي یا د ریټ تپوس کوي یا هغه په خپله باندې ډسکریج شي ریټ سیوا دی یا دغه سیوا د هغې د وجې لاړ شي. او نور که تاسو د دغه وګورئ فوډ ایټمس وګورئ بیا عام شی چې دی هغه پټرول دی د هغې ریټ انکریز ته وګورئ زما خیال دی چې د 65 نه د 13 ګورنمنټ کوموال نو بس 129 کرنټ. دا راته وایي چې عوامي نېشنل پارټي چې کوم ستاسو پارټي ده هغوی بله ورځ یو په منګوره کې چې کوم دی یو لوی احتجاج هم کړی و، پوره ورځ د هغوی هغه احتجاجي کیمپ چلېده او تاسو پکې هم په خپله باندې شرکت کړی و. څه وجه ده چې عوامي نېشنل پارټي خو راوځي او هغوی احتجاج هم کوي په دغې حواله باندې، خو نورې پارټیانې چې کوم دی هغوی د دې خلاف ولې نه راوځي؟ او دا زده چې پارټۍ دا ثابته کړې چې هغه د پښتنو یا قامي پارټي ده او د قام کومې مسلې چې دا هر چا ته دا مسله ده هغه یوازې که د حکمران جماعت سره تعلق لري که د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لري که د هرې طبقې سره تعلق لري نو هغه د مهنګایۍ نه اثرانداز دي. نو پکار ده چې موږ خو خپل میسج ورکړو، نه روډ بنو نه دغه یو پرامن میسج موږ ورکړو چې موږ د دې نه افیکټ او قوم ته افیکټ ان پکار دی چې قوم هم سره شامل شي او هر سیاسي ګوند هم سره دی شرکت وکړي. ټیک. دا راته وایي رومان علي صاحب چې تاسو په بریکوټ کې خپل کاروبار هم کوئ، د هیلث ډپارټمنټ سره ستاسو تعلق دی، دلته بیا تاسو په سیاست کې هم حصه اخلئ، را روان بلدیات دي، څه ګڼئ چې دا حکومت بلدیات کوي یا نه کوي؟ زما خپل خیال خدا دی چې پاسبل نه دی چې دا ګورنمنټ بلدیاتي الیکشنز وکړي. هغه دوی د خپل ریزلټس چې دی هغه مخکې نه پته دی چې نه د پاسبل چې دا خلک بیا دوی ته ووټ ورکړي. د هغې وجې نه دوی الیکشن رکاو کړی او کوشش نو انشاءالله کوم جمهوري طاقتونه چې دي حکمران جماعت چې کوم دی د زه جمهوري طاقت نه یم، نو جمهوري طاقتونه چې دی هغه اکثریت کې راځي. یوازې دا نه چې نېشنل پارټي راشي، نور څونه جمهوري پارټۍ چې دي نو هغه په دې لوکل ګورنمنټس کې کامیابي حاصلوي. ټیک. تاسو څه ګڼئ که پرس کا تاسو وایئ چې زما یقین نه کېږي خو که پرس کا بلدیات انعقاد وشي نو په تحصیلي بریکوټ خبره کو دلته کې عوامي نېشنل پارټي به څومره اثرانداز وي څومره دا زده چې دې نه مخکې موږ یو تحصیل ناظم او بیا په یونین کونسل کې زموږ د پارټۍ تنظیم ناظمان راغلي دي نو هغه که تاسو په لیبر خان لري نو خیر ډیلیور کړي ده او بیا که هغه ناظمي کمپنۍ او هغه ختم شوی دی د هغې نه پس هم بیا هغه که تاسو د هر چا نه تپوس کوي نو د هر ورکر او د هر چا یې هغه شته خدمت کړی څنګه چې لکه پکار وي یا خپل ناظمۍ د ورکې کړی او څومره چې پاسبل هغه کوي نو انشاءالله که را روان الیکشن کې موږ کامیاب یو.
ټیک دا راته وایي رومان علي صاحب چې ملګري پیرامډیک ملګري وکیلان مختلف ستاسو داسې په هر شعبې سره چې دی نو هغه عوامي نیشنل پارټۍ هغه دغه جوړ کړی دا راته وایي چې ستاسو مین کردار به دي کې صحیح دا تاسو په څه پارټۍ دا په څه بیس باندې دا جوړ کړی چې شاه صاحب چې ملګري پیرامډکس او ملګري ډاکټران ملګري وکیلان او ملګري لیکوالان دا د پارټۍ لاندې آئینی تنظیمونه دي د پارټۍ سیاسي نظریې سره سره په سماجی او سوشل څونه اکټیویټي باندې کردار ادا کوي که وکیلان دي نو داسې کیسز ماته معلوم دي او خپل کردار لوبولی دی. ډیره مننه رومان علي صاحب موږ له د ټایم راکولو په سټوډیو کې زموږ سره د خبرو اترو جی ګرانو کتونکو دا د ملګري پیرامډیک ضلع سوات صدر او د هیلث ډپارټمنټ سره تعلق لرونکي میاں رومان علي صاحب چې تاسو د دوی خیالات واوریدل څه سوچ لري په موجوده صورتحال باندې او د خپلې پارټۍ له طرفه همدغسې زموږ د پروګرامونو دغه سلسله به شروع وي او د مختلف پارټو سره تعلق لرونکي سماجي کارکنان او د مختلف شعبو سره تعلق لرونکي هغه کسان چې په تحصیل بریکوټ کې کار کوي هغه به موږ راغواړو دغه خیالات به تاسو سره په خپل سکرین باندې شریکو تر یو بل خبرونې پورې خپل قربا مظفر شاه بچلا اجازه ورکړي د تل پاتې خدای پامان.